أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضراتو، الله رب ذوالجلال په خپل صفت باندې خوشحالیږي او د الله رب ذوالجلال د ذات کو څوک صفت کوي او کو د اسم مبارک صفت کوي، الله رب ذوالجلال آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بیان فرمائی: فسبح باسم ربک العظیم، چې ته د خپل رب د نوم د لوی رب د نوم تسبیح کوه، حمد او ثنا وایا. فسبح، پس حمد او ثنا وایا، تسبیح کوه. باسم ربک العظیم، د خپل رب د لوی نوم. نو دلته بعض حضرات وی چې بسم ربک العظیم دا اسم دلته زائد دی، مقحم دی، او مراد تینا ذات چې د خپل رب د ذات حمد او ثنا وای. خو بعض وی چې نه، د الله د ذات چې څنګه حمد او ثنا ویل دا لویه خبره ده او د کمال خبره ده. هم دغه رنګې د الله د نومم و یو انسان تسبیح وی امم لویه خبره ده. نو وی د نوم تسبیح دا ده د الله چې دا به په ګنده ځای کې نه اخلي او دا نوم به د الله نه ما سوا بل چاته د الله نه اخلي. او د دې تفسیر جلالین په حاشیه باندې لیکلی دي، وایي کو چرته د الله نوم په څه باندې لیکلی شوی او دا په قاذورات او ګندګۍ وغیره کې پروتو او یو مسلمان ولیدو، مثلا په ډیران باندې پروت دی یا نور داسې ګندګۍ کې پروت دی او مسلمان دا ولیدو او دو اوچت نکو، نو وی فقط کفر، دی کافر شو. ځکه تهاون د ذات باری تعالی چې څنګه سړی په کفر ته رسي، دقه رنګې په تخفیف او تهاون د الله رب ذوالجلال د نوم سره سړی کافر کیږي. نو د الله د نوم تسبیح ډیره لوی خبره ده. د نقائصنا د عجزنا بورله پاکي بیانې د الله نوم له، او بیا د الله د نوم
ډیر لوی برکت دی. ایسے با چا چې صرف د الله د نوم هم خیال وساتو نو الله رب ذوالجلال په ورله لویه مرتبه ورکوي. هارون الرشید یو نیک بادشاہ تیر شوی دی. د ده بیبي وه زبیده. دی دومره لوی کار کړی دی چې مکې معظمه کې د اوبو کمی دی. اوس خو بیا هم دا ټوبیلونه وغیره ایجاد شو نو دغه سره هغه کمی لږ کم دی. خو مخکې زمانه کې د دې اوبو ډیر کم و. نو دغه زبیده چې کله مکې معظمې ته ویراله دا حالات یې وکتل نو دې ته یو نیر جوړ کو او هغه د عراق نه ورته اوبه راوستې او دغه نیر مسما شو او نامداره شو په نهر زبیده سره. اوس هم د دغه نیر هغه اثرات شته. اکثر چې دا خلک دی حج له لاړ شي عمرې له لاړ شي نو بیا د دغه مقدس مقاماتو زیارتونه کوي نو صرف هغه نشانات یې شته داسې خښتې او ګټې وغیره ښکاري. نو دې دومره لوی کار کړی چې مکې معظمې ته حاجیانو دپاره اوبه راوستې. چې کله دا وفات شوه نو چا په خوب کې ولیده چې الله در سره څه معامله وکړه. نو وی دی وی چې الله پاک وبخلم. نو وی تپوس ته وشو چې الله پاک به بخلې نه تاسو څومره لوی کار کړی. نهر زبیده د هغې عراق نه تا اوبه راوستې دي مکې معظمې ته. دومره لوی کار دې کړی دی او دومره لویه نیکي دې کړې ده. الله رب ذوالجلال به دې بخي نه؟ وی دی وی چې نه په دغې باندې ونه بخله. کله چې الله رب ذوالجلال څه ځان ته مخامخ کړم نو ما ورته وی چې یا الله ستا په نامه باندې او ستا د رضا دپاره ما نهر زبیده جوړ کړ. وی د الله د طرف نه راته وویلی شو چې نهر زبیده اخو تا د قوم په پیسو جوړ کړه او د خزانې په پیسو دې جوړ کړه. هغې کې ستاسې دي. تا خو په خپله نه دی په خپله خرچه خو دې نه دی جوړ کړی. وایي دغه ټیم کې زه خاموشه شوم چې دومره لوی عمل هغه هم زما رد شو. اخر خلاصې به په څه باندې وي. وایي بیا راته وویلی شو چې یو عمل داسې دی چې په هغې دې بخمه په نهر زبیده نه. خو تا خو د قوم مال لګولی دی په هغې باندې. یو عمل دی ما سره داسې دی چې هغه ما ته ډېر محبوب او ډېر خوښ لګېدلو. هغه عمل دا دی چې یو وارې ته سخته وږې وې او سخته لوږه در باندې لګېدلې وه روټۍ ته کېناستې او کله چې تا خولې ته نوڼۍ اوچتوله نو په دغه ټیم کې مؤذن اذان وکړو زما نوم یې واخیستو. نو چې کله یې زما نوم واخیستو نو ستا د سر نه لوپټه پرېوتې وه. تا نوڼۍ کېښودله او زما د نوم ادب دې وکړو. دغه لوپټه دې په سر باندې صحیح کړله او سر دې پټ کو. زما د نوم د ادب د وجې د دقې وجې نه دې بخمه.